نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. درود شریف وایي. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا جلسہ چې کوم غرض د پاره منعقد شوه دا هغه غرض مولانا عبید الله صاحب ستاسو په مخ کې وې. عزیزانو، زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ شو. زمونږ د ملک دی وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې اکسیډنټ وکړي، لاسونه ماتي، خپې ماتي، سر ماتي، خېټه شلیدلې او هسپتال ته راوړي. نو هسپتال ته چې راوړي ډاکټران حیران چې دا خو ټول چپ چور دی، نو اول علاج د کوم ځای شروع کړي. بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک. یو غم چې جاړي بل غم به پیدا وي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدا وي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدا. عزیزانو، مونږ یو غم جړلو چې بای په دې پیښور کې شیعاګان موسیقي او سنیان موسیقي. شیعاګان خپل کار کوي، مونږ خپل کار کوو. مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو تلاړ نشي او داغي جلوسونو تلاړ نشي. زمونږ غرض د جلسو نه دا چې راځي چې د سنیانو لمون خپل شغل جوړ. هغه جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو. دیوبندی او بریلی، دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو. دا بریلی دی، دا دیوبندی دی، دا بریلی دی، دا دیوبندی دی. عزیزانو، بار بار صفایانه زنشم کوله. ابیله خبره ده چې زمونږ د ملک دا دستور دی. د قصخانه کې یو جلسه وا، قاسم علي خان جمعات کې زور تنوم راغله، نو ماته یو خط راولېګلو سو کلک، او خط کې لیکلیو چې ته دې جلسے ته ذکر آنے لی کہ تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ. تا 10,000 روپے واغستے او جلسے ترانغی لہذا ته خرچ شو. نماتا خندام رالا جڑام رالا چې مونږه د تفلانو په لاس کې اوسرالي. تفلان بم را پاسی او مونږ ته وای تم بک گئے.
عزیزانو 10,000 روپے خو څه کوي ان شاء الله العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود په لاس کې خوښ شوی په 10 کروڑ بم نه خرڅيږي په 10 کروڑ 10,000 روپے یا 10,00,000 روپے کما غسته نن بزهم مولانا عبدالباقی وے تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض داو چې دا سوالونه په دې ملک کې ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دی دیوبندی بریلی سوال اوس ولی را پیدا شو بلدا چې زبتاسو ته هغه پمفلټ یو خیر هغه دومره اشتیارونه بدرته وخم چې په د پاسه ونی جوړی کړی دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانم ده چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېرې جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوي دي او پېښور کې ایجنټان ناشتي اغي تقسیمي لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس اس اس پی ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګوري دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړي او کدا الواخوارو تاړي سټي جوړي بل درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی بدرتوي چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بے ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي دی عوامو ته څه جلسه کوي والله کمیړه وای دا نن کرکټ ته سمره ناست وای او پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټول اورز د جمعې مبارک اورز او دغه ځای پورې چا غونډس کې مګلې هغه ته ناست پوس پرې کړو دې قوم ته جلسه کوي کچو کرکټ ګراوند ته نی ورغلی ټول اورز بم ټي وي ته تیر کړی او کتلی بمی او داغه غونډس کې هم د عمران خان لیدلی چې په کوم ځای پورې مګ او ورته ناشته څوک ویلا بوري دا ورته څوک ناشته دیوبندی بریلی خبره کوي شرمېدلو دغه ته میدان ته روزي د خلاف جهاد وکړي تاسو په دې ملک یو کته چې غورت په لاهور کې د خزو د اسلام خلاف جلوس راوېست خزو جلوس راوېستو چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګوري د قومي سیملې منبرانو ته دا ډنډې ګوري دا ډنډې بدر باندې ومنډو په دې ملک کې د اسلام نامي وارث دا ستا ملک شو تدلته ناشته سوال د دیوبندی بریلی نه ده سوال د خېټه ده په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي ما په خبرو پوهیږم زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کې نول او ټوټه غړول او غټ کټه ورته کېنول جارو پلاس کې ورکول خزه ول راتلل او پاغي جاروګانې وهل او شکرانه چول دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي کدیو بندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبب د اسلام غټي غټي مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله خبره پوهیږي اصلي دین قران او حديث ته قران او حديث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خورل په اسلام کې څنګه راشي وګورئ پروسه کال پبو کې موټر خراب شو زما زیارت ته نه نوزم زیارت ته چلاړم د
مین روډ نا تر زیارت پورې یو بازار جوړ دی، کوچی بازار جوړ دی، یا مینا بازار جوړ دی. نو الکان په ناشتي ګوره بازار جوړ دی، الکان په ناشتي او خزي په زیارت لذي. راشه خوره راشه، واخلا خوره واخلا، او راشه راشه راشه، او واخلا واخلا واخلا. دا سې دي کنه دي؟ ها تاسو نه دي کتلی؟ تاسو ته پته نه ده؟ ها بیا قبر سره یو سنډا کینولې او مالګه ورته پرته. په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل سلب شو، عقل را نه ووت. دا سه خیره راته چا کړی ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لري کی او د خر سر در پورې خدای وتا. د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلې. لږ سوچ وکړه بدبخته او کم بخته. زیارت لاندې کنيک عمل کړی نو خو بلاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي. نو پاس داغه د شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی؟ او بیا په دغه پیسو لګ سی ای ډی غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا ذکرته او کیږي پیسې. والله په دغه پیسو شراب څکلې کیږي، په دغه پیسو جوهری کیږي، په دغه پیسو زنا کیږي. اوس مونږ کوي چې دا ګناه ده، وای دا اولیاء نه مني، بزرگان نه مني. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وای. او قران ویلي زمونږ څه کار؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اے پیغمبره د خلقو ته وایا چې مخلوقات زم ستاسو غوندې بشرم. یوحى الی، زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي، زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کیږي. دیکھو ګورئ دی ولا پیغمبر نو اپنے اور بشر کہندے نہیں. دسے وہی کہنے پیغمبر نو کہندے کہ 8.5 بشر. انا للہ و زم بندے. دیکھو ګورئ تم انسان او ضیاءالکم انسان دی. ته په ایمان وای چې تو ضیاءالک یو شان دی. اب خبره کوي لګاون تم انسان او دا زمونږ نوې گورنر صاحب چې ولګي دام انسان دی. نو اول خدای دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناشته نو توس هغه یو شان. زه انسان مو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دې زما او دغه انسانیت یو برابر توبه استغفار. داغه مقام او زما مقام اغله په بشریت کې الله دا مقام ورکړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه وناست. په کوم لار به چې تیر شو 3 ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تلا. 3 ورځې یو وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراتو او وینځه ته وی چالو خواله بار توي کا. هغه وی صاحب زخه تګی شوم د شپې ما خاص کلی دی مال چې جوړو بوي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بدکار دې کړه بیا د سمکوا تپوس کوا خدا ستاد وو پښتو نبا د خلینه د مشکو د عنبرو خوشبوئی د پیغمبرو زمون بشریت یو برابر. دا د علماء دیوبند عقیده ده. دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک مرید ولا د رسول الله د روزي ګردا راوړي و ګردا الته چې جارو یا ګردا هغه ګردا پرنجو کې مکس کړي و د شپې به سترګو کې اچولا چې دینه بهترین رانجبل نور څه کې دیش. دا علماء دیوبند. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه اپ پمفلټ کتا سو ګوري عقل بم حیران شي چې دا څه شیطانت ده.
مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه پروسه کال ز دلی ته تلم داغه خانقاه داغه خلوت داغه قبر داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپای کې په سلور نه و والله العظیم چې په شپاره نه. مولانا اشرف علي په خپل بزرګو لوی ولی داغه التکشف یو کتاب